أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل حضور وتویا کفا بالله بینی و بینکم شهیدا کافی دی اللہ پاک زما استاس مابین کی گواہ یعلم ما فی السماوات والارض اغه عالم دی او پوی دی په هر سیز د اسمانونو او د ځمکې والذین آمنوا بالباطل وکفروا بالله او هغه کسان چې ایمان وروړي په نارواو او کفر کوي په الله اولئک هم الخاسرون دا تاوانیان دي ويستعجلونك بالعذاب حضور دی تلوار کوي عذاب تا ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب کچریو نیټه نوی مقرر نو په خوا براغلی په دی باندې عذاب ولياتينهم بغتة دی به گیر کړو ناصافه وهم لا يشعرون او دی به اډو پوی نشي یستعجلونك بالعذاب حضور دی تلوار کوي عذاب تا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ او بشکا گرفت کرا وستن کے دوزخ کافرانو لرا یوم یغشاهم العذاب کله چې پټ کی دی لرا عذاب من فوقهم د پاسنا ومن تحت ارجلهم او د خپو د لاندینا ويقول دی تب ویل شي ذوقوا اسکه ما کنتم تعملون صلا او بدل د عمل خپل یا عبادی الذين آمنوا اے هغه بندگانو چې مؤمنان یې ان ارضی واسعه زما زمکه ډیره پراخه ده فإيایا فاعبدون خاص زما عبادتو کې كل نفس ذائقة الموت هر یو نفس کون کی د مرګ دی ثم الینا ترجعون بیا هم مونږ طرف ته واپسی دا الله پاک وی پیغمبر علیه السلام قل دی ته وایا دا جواب دی د دې خبرې چې الله پاک وی پیغمبر علیه السلام د دې څه خیال دی چې دی د الله سره شریکانان جوړي دی د الله سره د الله په اختیار کې ذمہوار ګرځي نو الله الدګي چونکه قول داو کو چې په خه طریقه وسره بحث وکي په خپل طریقه وسره بحث وکي او د خپل طریقې هغه بحث داو چې الله وی حضور دی ته وایا چې د الله تر طرف نه خدا حکم دی چې الله سره شریک نشته اوس تاسو سوچو کې چې تاسو په سملاره یو که زه په سملاره ما ځکه کچری دی دا ویل چې تاسو گمراه یې نو دی به بیا وی چې په جواب کې به دی وی تاسو گمراه یې نو الله پاک هغه ښه طریقه انسان ته دا وښوله چې ته ورته ووایې اوس تاسو په خپله فیصله وکړې الله وی پیغمبر علیه السلام او فیصله به وله څوک کوي ورته ووایې چې ته هر څه ضمیر کې ته څه فیصله وکړي لوی فیصله کوونکی هغه د الله ذات دی او زما په هغه اعتماد دی قل ورته ووایه کفا بالله بیني و بینکم شهیدا زما او ستاسو ترمنځ الله ګواه کافي دی بس الله مال دا حکم را کړی دی دا د الله خبرې دي هغه زما او ستاسو ترمنځ ګواه دی یعلم ځکه چې هغه پوه دی او عالم دی ما په هر هغه څیز باندې فی السماوات والارض چې په اسمانونو او په ځمکو کې دي والذین آمنوا بالباطل وکفروا بالله او هغه کسان صرف نتیجه ورته زه دا ووایم چې هغه کسان چې ایمان وروړي په نارواو او کفر کوي په الله باندې دغه تاوانیان خلق دی د ټولو نه تاواني او د ټولو نه نقصانی کس کم یو دی هغه کس دی چې هغه په الله پاک په حکم کې نافرمانی کوي او د الله نه منکر دی پیغمبر علیه السلام وی صحابو ته تاسو ته زه هغه درې کسه وښیم چې دا اور د هغې دپاره واجب شوی دی صحابه ورته وی حضور او که نه بلکل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا خبره درې فیرې کوي د ترمذی شریف حدیث مبارکه دی تاسو ته هغه درې ته نه وښیم چې اور په هغې واجب دی بس قیامت راتلل دي او د هغې په حق کې فیصله کېدل دي د اور د هغې نه مخکې چې کوم عذابونه سکي خو به هسې هم سکي صحابه ورته وي حضور ویې وایه راته الله پاک وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وي الله پاک وی چې لومبنی هغه کس چې هغه بدزبانه دی کنزلمار دی بس د ده ترمنځ به صرف او صرف د قیامت راتلی دي او د ده دوزخ ته پرېوتلي کم سړی چې کنزلی کوي نو پیغمبر علیه السلام وی دغه کنزلمار سړی چې دی
د باندې د دوزخ عذاب واجب شو. دویم هغه کس دی چې هغه دوه کسه یو بل سره جنګي، یو ته خبرې کوي یو بل ته خبرې کوي، یو ته خبرې کوي بل ته خبرې کوي، چې دې دواړه زه یو بل سره وجنګوم، بس د باندې د دوزخ اور واجب شوی دی. او دریم هغه کس دی، ړومبی کس خو مونږ یاد کو چې ړومبی کس چې کوم دی نو هغه کس دی، کوم به یاد کو؟ کنز المارو. دریم کس بخیل دی چې شومي، هغه په هر څه کې شومي، هغه په جیب باندې شوم دی، هغه په لاسو باندې شوم دی، په خولې باندې شوم دی. نو په جیب باندې شوم خو مونږ پیژنو چې هغه صدقه نه ورکوي، خیر و خیرات نه کوي، زکات نه ورکوي. خو په لاسو باندې شوم څنګه دی؟ د خیر کار ترې نه کېږي، چا سره په خیر باندې نه ملاویږي، چا ته خیر نه رسي. او په ژبه باندې څنګه چې کوم دی نو هغه شوم دی، چاله د خپلې پوهې نه پوهه نه ورکوي، هغه ته چې کومه پوهه حاصله ده هغه پوهه هغه بل نه ورکوي. دا هغه کس دی، را درې کسان چې په دې باندې د دوزخ اور واجب دی. الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ولي؟ ځکه چې دوی د الله د احکاماتو خلاف کوي. الله وایي زما بندګانو ته خیر ورسوه. او په تاسو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کامل مؤمن هغه دی چې د هغه د لاس او د هغه د ژبې نه بل مسلمان محفوظ وي او د ده نه محفوظ نه پاتې کېږي. ویستعجلونک بالعذاب، دی بیا هم تلوار کوي عذاب ته، تیاری نشته. ابوبکر صدیق چې کوم دی نو وایي په یو لاره تېرېده، یو بابا لګیا او ځان له قبر کنسته. دا یو رواج هم دی، زمونږ پښتنو کې هم دا یو رواج دی. اوس خو ورو ختمېدو والا دی، ځان له قبر وکړي. ابوبکر صدیق ورته وایي بابا دا ته څه کوې؟ وی ځان له قبر جوړوم. او ورته وایي ځان قبر ته جوړ کړه، ستا د قبر دپاره به بلا خلک را پیدا شي، خو ځان قبر ته جوړ کړه. دې قبر دپاره ځان سره څه اوسه چې هغه دې په دې قبر کې په کار راشي. الله وایي ویستعجلونک بالعذاب، هیڅ قسم چې کوم دی نو تیاری یې نشته او د عذاب ته تلوار کوي دا کافران. ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، الله وایي که یو نیټه مې نه وي مقرر کړې، د دې انسان هغه کمزورۍ په وجه باندې به ده مې رحم نه ګولي، نو پخوا به مې وله دا خواهش پوره کړی و. دا عذاب راوستل او عذاب راتلل دا څه ګران نه دی. وليأتینهم بغتة، را بشي په ده باندې دا ناڅاپه، وهم لا یشعرون، دې به اړو تصور نه کوي، د ده به اړو په شعور کې ني، د ده به اړو په خیال کې ني چې عذاب به پې راشي. سبا به فالج والي، سبا به معذوره شوي، سبا به چې کوم دی نو لاس اخپوکار پریښي. دی به بیا څه کوي؟ دا لوی لوی خبرې به بیا څنګه په کار راځي؟ دا لوی لوی خبرې به بیا دې ځان سره څنګه وړي چې اوس خو دې وایي ټول هر څه په ما باندې ټینګ دي، دنیا ما ټینګه کړې ده. خو چې کله دې معذوره شي او کټ ته وخیږي، بیا به دې څه کوي؟ بیا به هم دکه لاسونه وي، دکه خپې به وي، دکه اعضا به وي. ده ته به پته ولګي چې اوس کنټرول د چا دی، د چا په کنټرول کې دی. الله وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دې ته ووایه یستعجلونک بالعذاب، تاسو خو تلوار کوئ عذاب ته، تاسو خو هر وخت وایې. دا هم یو لویه خبره ده. یاره پیغمبر علیهم الصلاة والسلام مشرکانو د مکې به ورته وي بس راوله که نه په موږ باندې عذاب راوله، کم دی که ته رښتونی رهی وله په موږ ټوټل اسمان را خلاصه کړه، دا وکړه دا وکړه دا وکړه دا وکړه. لکه مونږ چې کوم دی نو بعضې وخت کې یو کس سره زیاتي وکړو، بل کس ووایي لکه مکه و خیرې به درته وکړي، مونږ وایو ځان ته دوا ولې نه کوي؟ دا زمونږ د پښتنو یوه خبره جوړه شوې ده چې مونږ په هغه خپل زیاتي باندې په هغې باندې مونږ پیمانه نه یو. مونږ وایو یعنې مقصد هم څه وي؟ پورې استهزا وکړو که چېرې دې دومره زیات چې کوم دی نو د الله مني ځان ته دې دعا وکړي چې لږ ورته حالت یې ښه شي. الله پاک وایي په دې امتحان کې زما په ده باندې یو خاص قسم چې کوم دی نو د انعام دپاره او د ده د درجاتو د اوچتولو دپاره دا یوه طریقه ده چې دې وخت کې دی ما تاسو ته لږ غونته کې ښکته کړی دی. ځکه چې توبه چې مونږ وباسو، مونږ خو عام ته ورباندې وایو دا توبه مونږ وباسو نو د ګناه نه پې صفا کېږو. حالانکې فقها وایي د توبې ایستلو یوازې دا انعام نه دی چې سړی پې د ګناه نه صفا کېږي، بلکې چې څوک توبه وباسي الله دغه درجات اوچتوي. ځکه چې کوم وخت کې دا انسان عاجزي اختیار کړي،
په هغه وخت کې د الله رحم دته متوجي شي. پیغمبر علیه السلام فرمایي په ورځ د قیامت باندې به الله پاک په یو دوو کسانو باندې د دوزخ ته د غورځېدلو حکم کړي، دوزخ ته به یې غورځولي، بیا به الله پاک وي دي راوباسي. هغه دواړه کسان به راوباسي. چې روي باسي الله پاک به ورته ووایي په خپله باندې ورټوپ کړي دوزخ ته. فرشتو به یو پیره غورځولي، الله به یې روغ کړي، ورته وایي په خپله بس چا به دوزخ ته ورټوپ کړي، یو کس به ورټوپ کړي او بل کس چې غاړې له ورشي ودرېږي. الله پاک وایي ولې ودرېدی؟ فرشتو ته وایي دا چې کوم نوم غورځولی دی هم راوباسي. ویې درېدی. هغه ته وایي تا ولې ټوپ کو؟ تاسو خو ما یو ځای راوباسلی، نو تا ولې ټوپ کو؟ او دې بل ته وایي ته ولې ودرېدی؟ هغه چې کوم ټوپ کړي به ورته وایي خدای پاکه په دنیا کې خو مې ستا خلاف کارونه کړي، ستا مې خبرې نه وې منلې، په هر یو کار کې مې ستا مخالفت کړی، نو ما وی چې هلته خو مې الله ډېر خفه کړی دی، اوس خو راته دا مخامخ دی، نور یې نه خفه کوم، ستا د حکم تعمیل مې وکړو، خدای پاکه وربې دانګل. بل ته به وایي تا ولې نه دي دانګلي؟ ابه ورته وایي خدای پاکه زموږ د پیغمبر علیهم السلام ویلي چې الله پاک یو پیره یو دوزخي هغه د دوزخ نه راوباسي، دوباره به دوزخ ته نه غورځي. نو خدای پاکه تا حکم کړو، نو ما څنګه دوباره ټوپ کړی وي؟ الله پاک بوي چې دواړه جنت ته بوځي. دا یو د حکم په تعمیل کې بوځي او دا بل د رحم په امید کې بوځي، چې هغه د حکم تعمیل وکړي چې الله نور نه خفه کوم، او دی بل چې کوم دی د رحم امید ساته چې الله یو پیره هغه د دوزخ نه یو انسان را بر کړي، دوباره دوزخ ته نه غورځي. الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام زما رحم هغه په انسان باندې خاص دی، لیکن که دا انسان لږ غونته کې زما هغه رحم ته متوجي خوشي او زما هغه رحم د هغې د حصول کوشش وکړي، نو دې ته ووایه که دې کوشش نه کوي نو ان جهنم لمحیطة بالکافرین، بېشکه دا جهنم چې دی دې احاطه کوونکی دی د کافرانو. یوم یغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم، کله چې دا عذاب دی لره گیر کی د پاسه نه او د لاندې نه، نو چې د پاسه او د لاندې نه ګیر شي نو د څلورو اطرافو نه خود به خود رالو، د شپږو طرفونه به ګیرئ، د مخکې نه، د وروستو نه، د ښي طرف نه او د ګس طرف نه پکې خود رالی شي، د پاسه مور شي او د لاندې مور شي. الله پاک وایي ویقول ورته به وویلی شي ذوقوا ما کنتم تعملون، اوس تاسو بدله وسکئ، تاسو سزا وسکئ د خپل عمل چې تاسو کوم عمل هغه په دنیا کې کړی و. په دنیا کې تاسو څه کړي وو؟ په دنیا کې د انسان یو خاص قسم خیال او نظریه چې دی هر یو څیز په عقل باندې تلي، نو بعضې وخت کې دی د الله حکم هم په عقل تلي. هغه بجلیګور استاد وی یو افریدی و، نو هغه زکات ایسته و، نو یې چاټۍ کې غنم واچولی وي، د غنمو د لاندې یو 15 روپۍ کېښودی او یو استاد جي له جومات ته راوړه چاټۍ، ورته ویې چې استاد جي دا زکات دی دا قبول که. استاد جي ورته ویې چې بس بلکل دا خو چې کوم دی نو الله دې داسې که داسې که داسې که، استادانو له خو دعاګانې ښه ورځي. وی هغه ورته ویې چې استاد جي ته خو به دا هسې هم خرڅی او زما ورته ضرورت دی، دا واپس په ما را خرڅ که، زه به دله پیسې درکړم. استاد جي ورته وی چې ټیک ده، وی قیمت شو نو هغه د هغه زمانې مطابق د 2 روپو بس وی ولا 2 روپۍ ورکړې او چاټۍ ترې نه غونډه وړه. وی چې راغی وی ښځې ته یې وی ورته وی چې چاټۍ خو تا واپس راوړه، دا رې څه چل وکړو؟ وی چې هغه استاد مې دله هم تېر باسو، هغه خدای مې دله هم تېر باسو. سادهګان خو د پکې وي که نه ځنې او زمونږ پښتانه خو اسم چې کوم دی نو هغوی خو اکثر سوچ وروسته کوي، خبره مخکې کوي. هغه یو پښتون او یو سیک یو بل سره ډېره زیاته دوستانه وه، نو هغه سیک ورته وی چې زما واده دی او زما واده له به راځې، نو ستاسو له دې پښتنو خو د فایرنګ اسې عادت دی، ډزې کوي، خو ستا سره خو زما تعلق دی نو ته به څه کوې؟ وی هغه ورته وایي زه به ستا په واده کې خودکش دماکه کوم. فایرنګ خو ټول خلک کوي، زه به پکې خودکش دماکه کوم چې پته یې ولګي. نو پښتانه زمونږ سوچ وروسته کوي او خبره مخکې کوي. نو وی هغه ورته وایي چې الله
استاد جي میم تیر باسو نعوذ بالله الله مې ولم تیر باسو غنم چې وو دا د منښت وو او د دې په لاندې دا پیسې چې کومې دا په ما باندې زکات وو او الله پاک وایي زکات هغه وخت کې قبلېږي چې کله هغه لاسو ته راشي ته قبضه والې بس یې باندې خو استاد جي قبضه واغسته نو غنم مې ته واپس راوړو پکې زکات هم واپس راغی الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام نو یو داسې بنده چې هغه د الله پاک هغه حکم کې خپلې لارې وباسي یو داسې بنده چې هغه ول خپل د عقل نه خبرې ایستی هغه ته د دین ضرورت نی نو یقول ورته به ویل شي ذوقوا ما کنتم تعملون اوس تاسو اوسه کې سزا د عمل خپل یا عبادی الذین آمنوا ای زما بندګانو چې ایمان مو راوړی دی ان ارضی واسعة زما د ځمکه ډېره فراخه ده یعنی مقصد ته نه څه دی یوازې دغه ځای نه دی چې کوم ځای کې تا باندې ظلم او زیاتي کېږي دا اوس الله پاک د هجرت خبره کوي چې په انسان ته په دې نه اخلاص چې ته وې زه چې عبادت ته نه پرېښودم زما د عبادت په لاره کې امتحانات ډېرو زه یې مونځ ته نه پرېښودم زما د مونځ نوم نه شي اخیستی ما دا نه شو کولی دا نه شو کولی دا نه شو کولی زه تنګ وم لکه نن سبا چې کوم دی نو زمونږ ډېر خلک داسې دی د مسلمان هغه انصاف دې حد ته رسېدلی دی چې هغوی د امریکې په ټرمپ باندې خوشحالې دي وي چې ټرمپ پاس شي نو وي زمونږ ملک کې به لغونته کې انصاف راشي دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده د دې مسلمان دپاره دا ولي دا دې وخت کې چې دا کوم حکمران دی دی ظالم دی نو هغه دین او هغه مذهب چې د هغې پیغمبر هغه د انصاف ثبوت او د انصاف نښه ده نو د هغې هغه بې انصافي دې حد ته رسېدلې ده چې هغوی اوس هغه دین چې منسوخ دی د هغه نه توقع ساتي چې دی به انصاف راولي خو دلته به مسلمان کې انصاف نشته الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام زما داسې بندګانو ته ووایه چې په دې باندې هغوی زما عبادت نشي پرېښودی په دې باندې دا د هغوی دپاره بهانه نشي جوړېدی چې د انصاف په لار کې موږ ته دا مسلې وي او موږ سره انصاف نه کېده نو خدای پاک موږ ستا عبادت سره انصاف نشو کولی بلکې ان ارضی واسعة زما سلطنت ډېر فراخه دی دا ټوله ځمکه زما ده فایایا فاعبدون پس خاص زما عبادت وکې زما د عبادت نه فایده والې او په دې کې چا سره دا مشورې مه کوئ چې آیا په دې وخت کې ماله دا جایز دی او که دا جایز نه دي دا کار ماله پکار دی او که دا کار ماله پکار نه دی سوالونه پکې مه جوړوئ چې یعنی مثلا د هغه سوال مقصد زما څه دی چې یاره دې وخت کې خو چې کوم دی زمونږ نظام ټول سودي نظام دی نو دې سودي نظام کې چې کله زه د دې نه وتل غواړم خو د دې ماته نقصان کېږي دې وخت کې چې کوم دی نو چې زه سود نه کوم هغه سود نه کول زما نقصان دی پای یو خبره ورته پکې وکړم هغه وخت کې جایز کېږي سود چې کله ستا د زندګۍ مسله شي یعنی مثلا چې کوم دی نو تا ته یو مریض دی او په هغه باندې خرچه ډېره راځي او تا سره څوک مدد نه کوي او تا ته یو سودمار وایي چې بھائی بس ټیک د زه درله په سود باندې پیسې در کوم د اپریشن پې وکړه نو په هغې کې ګنهګار هغه دی ځکه چې ظلم هغه کوي هغه ستا د هغه مجبورۍ نه ناروا فایده دي نو ته په دغه وخت کې دا سود اخیستی شي خو ته هغې ته بهانې نه شي جوړولی خو موږ کمو خلکو پسې ګرځو کم خلک چې موږ ته د بهانو چل ښیي یو امیر صاحبو کارګزاري بیانوله وی موږ سره یو ملګری و دا خبره به موږ ته یو استاد ډېره زیاته کوله زموږ د حدیثو یو استاد یو به راته ډېره کوله طالبانو ته به یې کوله وی به یې داسې کېږي نو وی هغه به وی عربي و وی چې کله موږ چې کوم دی نه چې کوم کس به خبره کوله کارګزارۍ کې وي چې کله موږ تلي نو موږ سره عربي راغلی په جماعت کې نو هغه به وی چې کوم یو کس د ښځې اوري هغه 3 سزاګانې خوري دا خبره نه د قرآن نه ده نه د حدیث نه ده خو دا د هغه عادت و وی هر وخت به وي چې وبدرېدو چې کله به باس وکړو وی بیا چې کوم یو سړی د ښځې اوري او هغه ښځې سره په خبره کې مشوره کوي هغه 3 سزاګانې خوري یو ورځ ما کېنو چې ته دا خبره هر وخت کې دا ته څه وې دې باندې موږ پوهېږو که نه دا سزاګانې دا نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته چې یو سړی د ښځې اوري هغه 3 سزاګانې خوري وی هغه عربي کېناستو وی هغه ورته وایي چې دا زمونږ په علاقه کې یعنې زمونږ په ریجن کې دا مشهوره خبره ده چې یو سړی د ښځې اوري
نو هغه به 3 سزاګانې خوري. یو سړی و نه هغه چې کوم دی نو په یو سزا کې په یو کیس کې هغه سزا شوی و عربي و، نو هغه جج ورته 3 سزاګانې ورولې وي. ورته یې وي چې د دې ګناه په بدل کې به ته دې 3 سزاګانو کې ځان له په خپله سزا خوښه کړه، نو که هغه سزا چې کوم دی تا برابر کړه بس ته خلاصي، یا خو به 100 پیازه خوري، یا به 100 درهم ورکوي، او یا به 100 دورې خوري. بس په دې دریو کې چې د کم یو برابر کړه بس ته خلاصي. نو یا راغی نو ښځې سره یې مشوره وکړه چېره ما له خو هغه چا اصرار کړی دی چې بای یا به 100 پیازه خوري، یا به 100 دورې خوري، یا به 100 درهم خوري. نو یا ښځې ورته وایي چې دا چل دی، دا پیسې هم موږ سره نشته او دا وال هم ډېر ګران کار دی، دا پیاز اسان دي، دا پیاز وخورم. بس وی هغه د پیازو چې کوم دی نو د هغې ورته کېښود خانه کو. نو وی چې داسې یو 15-13 یې ترېنه وخوړو، بس وی هغه وایي چې بس مرمه نور خو نشم خوړی، دا بس دا راله کافي دي. نو هغه جج ورته وایي چې تا سزا پوره نه کړه که نه، ما خو تا 100 ویلو، اوس خو د 2 سزاګانې نورې پاتې دي. نو هغه بیا ښځې پسې لاړه، ورته وایي چې اوس څه چلو کوم، هغه خو زما نه پوره کېږي، خو یو 100 کوړي دي او یو 100 درهم دي. وی هغې ورته وایي چې یاره دا درهمه خو دا خو ډېر ګران کار دی، خو دا 100 کوړۍ صحیح دي، دې 100 کوړو ته غاړه کېده. وی چې داسې یو 100-2 کوړۍ ولګاو که نه، بس سړی راوغورځېد په چغو شو چې نه نه بس 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 دا زه نشم پوره کولی. نو جج صاحب ورته وایي چې بس اوس خو یو سزا پاتې رڼه، بس 100 درهمه ورکړه. بس وی هغه 100 درهمه چې کوم دی راواغېستې ولې ورکړه. نو د ښځې د لاسه 3 وړه سزاګانې وخوړې. نو هغه وایي چې څوک د ښځې مني 3 سزاګانې به خوري. الله به وایي ای زما بندګانو د هېچ چا په دې کې مه منئ، بلکې په ایایا فاعبدون، خاص زما عبادت وکړئ. او که ستاسو دا خیالي چې یاره مونږ د الله په لار کې چې کوم دی نو اوس په مونږ دومره سخته راله او مونږ وځو زمونږ نه دلته کې چې کوم دی نو تیار کور پاتې کېږي، ځمکه رانه پاتې کېږي، تیارې پیسې رانه پاتې کېږي. نو الله پاک وایي حضور ورته ووایه کل نفس ذائقة الموت، دا به د هر چا نه پاتې کېږي، یوازې ستا نه پاتې کېږي. هر یو سړی سکون کې د مرګ دی، هغه که چېرې نه موځي الله پاک به یې ترېنه اوچتوي، یو پیره به ځي قبر له. نو چې د الله پاک په لار کې وځي نه الله پاک به له د هغې په بدل کې جنت درکړي. نو دا بهتره ده. او که نه چې دغه شانتې اوچت شي او سره د ګناهونو لړ شي. ثم الینا ترجعون، بیا به موږ ته راځي چې کوم یو کس هغه ووته د الله په لار کې نو سره د انعاماتو ووته هم پرې مرګ راځي، او چې کوم کس ونه وته نو ای مهاجره ته مه خفه کېږه، هغه به هم هجرت کوي یو ځي به دی او ما ته به راځي. نو چې ځان سره یې څه نه وروړي نو امي دنیا ځان له برباده کړه او په آخرت برباد کړي. او هغه سړی چې هغه هجرت وکړي د الله د دین دپاره نو په دنیا کې هم عزت پاتې شو او آخرت کې به هم الله پاک د هغې ښه بدلي ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. قل حضور ورته ووایه کفا بالله بیني و بینکم، کافي دی الله پاک گواه په ما بین زما او ستاسو کې، یعلم ما فی السماوات والارض، الله پوهېږي په هر هغه څه چې په اسمانونو او په ځمکو کې دي. والذین آمنوا بالباطل وکفروا بالله، هغه کسان چې ایمان وروړي په نارواو او کفر کوي په الله، اولئک هم الخاسرون، هم دغه نقصاني دي. ویستعجلونک بالعذاب، حضور دا کفار او دا نافرمانه ګنهګاران خلک منافقان دي تلوار کې عذاب ته. ولولا اجل مسمن، کچر یو نیټه نوې مقرره لجاءهم العذاب، دی باندې به عذاب الله راوست وليأتينهم بغتة، اوس به پم راځي ناڅاپه ردي په خیال کې بني، وهم لا يشعرون، دی بې سوچ نی کړي. یستعجلونک بالعذاب، دی تلوار کې عذاب ته. وان جهنم لمحیطة بالکافرین، تیاری یې نشته حالانکه جهنم گرفته کوونکې دی کافرانو لره. یوم یغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم، کله چې د دوزخ عذاب دی لره ګیر کی د پاسه نه او لاندې رخپونه. ویقول دی ته به وویل شي په ژبه د فرشتو ذوقوا اوسکې ما کنتم تعملون، بدلا او سزا د عمل خپل. یا عبادی الذین آمنوا، ای مؤمنانو ان ارضی واسعة، زما ځمکه فراخه ده که چېرې تاسو څوک عبادت ته نه پرېږدي هجرت وکړئ. فایایا فاعبدون، صرف زما عبادت وکړئ. کل نفس ذائقة الموت، هر یو انسان سکون کې، هر یو ذی روح سکون کې د مرګ دی. ثم الینا ترجعون، بیا موږ ته پیشي ده